چې د پیغمبر ښځه د پیغمبر بچیون د پیغمبر د اخل حل خلاکېږي په دغه نه مطلب ده چې د پی ډي ایم علما د اسمون نر پروتي دي رب ته خپل دین ورګروندا زه دا وایم چې چا یا ډاسو کو دغه د اهل یعقوب کردار ده په دوین چې رب عمران خان ته است یوسف مثال ورکړه ده علما نن پی ډي ایم سره دي ځکه شرع اسلام احادیث فقه دا وی چې دا په پی ډي ایم ګرځي او پی ډي ایم سره ټول د قیامت کېږي دغه سره د اسلام توهین کېږي د علما توهین کېږي د علما نه د خلک سترګې اړېږي مرګ وشمدین و عزت و بې عزتي دا تغلوی شهنشاه په لوس شدو بسم الله الرحمن الرحیم سابق وزیر اعظم د عمران خان د قاتلانه حمله نه بعد په ملک کې کومو کا سیاسي حالات دي او کومي قومي حالات وګوري ټول حالات ډېر سره غمگیر سایډ ته روان دي په موقع باندې مولانا سید فدای احمد شاه مذهبي سکالر او د باندې د یو سیاسي ورکر سیاسي رهنما سره موجود دی نه پښتنه کوي چې د کوم حالات دي او کوم سایډ ته روان دي په داسې د دې د جماعت موقف سره مولانا صاحب اول په خپل پروګرام کې خوش آمدید ته وي څه نظر کوي مننه کوم چې د تو سوال ده یقینا مې د دغه حمله جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ په شدید الفاظ سره مذمت کوي سخت ترین بات شوې دي سیاست ته د سیاست رسا وی داز د ټیپو د نوبت نه پشر سي ځکه چې دغه سره معاشره بدانه خروپېږي و د بد قسمته مشکه دسه د انبیاء علیه صلوات و سلام زندگی وګوري د هغه هیستوري وګوري هغه لایف کریکټر وګوري بیا دا هر شی مشته وزښتي لکه فار ایگزامپل یو طرف ته تحریک انصاف ته بل طرف ته پی ډي ایم ده دوا سیاسي قوتونه سره ورغلي دي او دست گریبان دي اول پی ډي ایم ته دا نو پچار چې تو ته پته تو چې خزونه خالد او معاشیت ته بعد ارس خروب کی بیا ویل ورسه کرسی ته دای د خپل ټیم پیرا کی پداشه د پاکستان اخرو د عوام اخرو او د خپل مفاد د پوره چې ورغله اس بدايه خپل احتجاج ته پرېږ دوا ځکه چې دا د جمهوریت شلول ده شباب بای پی ډي ایم ته وګوري مش دا ویلس پارټي دی ویلس پارټي قبل طرف ته وګوري تحریک انصاف ته میر کده حضرت یعقوب علیه السلام زندگی وګوري دغه ویلس زمن وی یوسف علیه السلام او ویلس یې نه راي مطلب دا هغه ویلس په ودی شوې دي اس دغه ویلس زمانه داغه کوشش وو چې د یوسف علیه السلام ویلې په میرا ګروندا په فلورا ګروندا پبلک شه دمرا پزړای دو دا ویلس کسون ولګه د یوسف علیه السلام یې کیته ورتري دی داغه غکړه چې یوسف علیه السلام ختم شامل شو خو چاره د پروردگار دی یوسف علیه السلام تربت شهادت ورک نن سم اغا سیستم دا اهل یعقوب دا ته په یوزي شوې دي او مطلب دا چې یو تحریک انصاف او یو عمران خان یې ټارګټ تا ویلې مرګ وشمدین و عزت و بې عزتي دا تغلوی شهنشاه په لوس شدو دا مثال تو سه نویر ده چې ورینه همړ کو چې خدای نه مړو زه دا وایم چې چا یا ډاسو کو دغه د اهل یعقوب کردار ده یوسف هغه ایسا شریزي میر د دینه دا خوش کوي چې په دا کیم ټکی مالانجا دو چې دا يهودي ده او دا نصرانی ده دا په دغه لاسه کسو نشي دي د تاریخ وګوري اهل یهود چې کیم دي هغه د یوسف علی السلام په د یولسه ورنه شي دي یوسف علیه السلام شه نه دی خبره وځه ته د وړل نه پکای او دواړه فریقین امیر دا خوش کوي چې د پاکستان د خورې د خطر د پاکستان د عوامو د خطر دا وړل پرېږ دی چې پاکستان نشکی مخه ته لوړ شي پی ډي ایم تمیر چې په خپل ځای ودره او تحریک انصاف چیرمن عمران خان نمیش خوش کوي چې د صبر او د تحمل مظاهره وکړه چې د عوام و د خوره د خپل حل پته شي دغه وته ته الله رب العالمین اجر درکای و نره ریزالټ ا دې د مخه دا چې مولانا قاسم صاحب چې observe خاصیت تا چې هغه د عمران خان نه شکست خوري بیا داسه دا غسه پوزیشن د ټول لیډرونه دا او تر دا د جمهوریت سره د مقابلاو کې کچېره بوې کړلا او بیا عمران خان په حق دا کچېره ونه غټیه
د دوی چې رب عمران خان ته است یوسف مثال ورکړه ده دغه ورنه دی په دغه خپل حسد باندې صبر وکړي او مزید حسد نه کوي. اچھا مولانا صاحب میډیو شای وګورئ اکثر د دې د احتجاجونه نه په داسې د مختلف قسم نارې شي د سکیورټي ادارې خلاف نو دا د ملک کمزوري اولې نارې نه دي. پښتو سے متل دا چې سړی تنګ شي بیا په جنگ شي. یقینا ویوه د مختلف مایند کسون وی خو سکیورټي ادارې ته دا پچار دو چې یو طرف ته وی چې ز سایډ ته بل طرف ته مطلب دا چې تو ته ژغ درکېږي میز د هغه ادارې نه دا خوښ کوي چې تو ته کیم قانون اختیار درکړه دا په هغه اختیار شه نه اختیارګه د توي ذات وایو د پبلک ذات وایو د نوبت و د صدري میانه ځکه چې کناره والے شي تقریبا 58 ایجنسی د زوی د مو په میرلی میرومشاشه د آل ورلد چارکای به و د 58 ایجنسی سره د مو سیک ملاو نه چې د مو د فورس خلاف اعلان نه کوي یقینا سو وایرس و خامخای. اچھا مولانا صاحب په وګورئ تو سرنګ د یوسف علی السلام خبره وکړه په پی ډی ایم ټاډر غټ علماء دی هو د وو او تل کې علماء کرام دعا کوي نو تو سرنګ دی د عمران سره سماوي سبب باید د علما د ذات نه میز منکر نه د تو سوال ډیر عمیق تا گہرا د منطقي ده میز د علما نه منکر نه او حدیث شریف ته چې د چا سره استېږي وزن او میزان و د دغه سره علما نن پی ډی ایم سره دی ځکه شرع اسلام احادیث فقه دا وی چې دا په پی ډی ایم ګډ دی پی ډی ایم سره پورې د قیامت کېږي کلیر یو نظام ده میز د علما نه منکر نه خو دا شی میز دغه عوامه ته ښکاري چې د حضرت نوح علیه السلام ځای د پیغمبر بچای ده او د داسې پیغمبر چې 950 سال د خپل قوم ته تبلیغ کوي ایس چې کله مثال فاتر درېمي چې د پیغمبر شزه د پیغمبر بچون د حضرت نوح علیه السلام بچای د لوط علیه السلام بیبي د پیغمبر د اخل حل خلاکېږي په دغه نه مطلب ده چې د پی ډی ایم علما د اسمن نر پروتی دي رب خپل دین ورګروندا پس ته مطلب ده چې علما ورګروندي. مولانا صاحب تورې خبره خو به مطلب ده چې جمهوریت او جمهوریت تر څخه په سیاسي باندې انجوای کوي دا مذهبي خبره چې کې مې دی په شکای نو دا په اساس غپ لګای مزداوی چې جمهوریت او اسلام د اپوزیټ دي لکه مذکر او مؤنث دمره فرق تب شه کچېره په جمهوریت سه په جمهوریت شرط برداشت کوي کچېره اسلام وي به اسلام تو ته د اجازه چیرانه درکای چې اس وی چې خزونه خلیدو او پرنده ټول د دنیا ورچیګه کړله جزا حکومت غونه چې حکومت ته ملاو شو اس جمهوریت ته اس وی چې ټیم روکا پرین په دغه کرسی بل سړای نو سو د دوی چې نه اسلام اجازه نه روکای اسلام او جمهوریت د اپوزیټ دي و جمهوریت ته په جمهوریت سے جمهوریت ته د اسلام نور نه کوي دغه سره د اسلام توهین کوي د علماء توهین کوي د علماء نه د خلک سترګاړي مزدغه علماء ته وی جمهوریت ته د جمهوریت په نظر ګوره او د جمهوریت تشریح دغه عوام ته په محراب منبر کاوه چې اسلام دغه د او جمهوریت دغه د دغه خلک مینه د علماء سره پیدا شي چې مزید نفرت نه جوړ نشي. اچھا مولانا صاحب یو بل شای ده لکه څنګه یې تحریک انصاف په ادارې په شر راغی په دغه مخ دغه پی ډی ایم کسان و ادارې په شر راغی اخلاقی تور باندې په چار نه چې موږ د سیاسي جماعتینه د ادارې د سیاست نه سره دلې دی په ادارې ته یو سوال کوي چې اره خورا د انقلاب نه بعد کلیر کېږي ټول خلق مطلب ده چې اتونه ګیلا کوي میز یو اسلامی انقلاب جمعیت علماء اسلام دا خوش کوي چې په هر قسم طبقارو شي او دغه خوره پوکه شي چې بیا آینده سیک دا جرأت نه کوي چې پلونی اداره داسې پلونی ایجنسی داسې پلونی فورس داسې یو صحیح انقلاب په چر ده چې دودھ کې دودھ پانی کې پانی.